أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. سورة الحشر مدنی صورت تے آخرانو صورتونو کی دے یوسل یو رستو دا صورت بینینا. مخی صورت کے زواجر و منافقانو تا نو پدی صورت کے حال دا منافقانو بذکر کئی. دارنگی مخی صورت کے تذکرے بے دا منافقانو نو دلت کے نمونے دا غلبے با پیش کئی. دارنگی مخی صورت کے چکلا تذکرے اکڑے دا منافقانو نو دلت کے مثال با پیش کئی. داود صورت بئی زجر او تخویف او حال د منافقانو. صورت کے مسئلہ د توحید دا بیا با جلاوطنی د بنو نذیر ذکر کئی. دے صورت تا یو نم وی صورتو بنی نذیر. پاکی کے داغی تذکرہ دا اغی د دے زین او استیشو مدینت خالق ریشوا بیا زواجر او تخویفات تی تخویف دنیاوی پا حال دا دے جلاوطنی داغی باندے اغا پیش کئی. آخر کے مسئلہ دا توحید بیا پیش کئی کمچے مشہور خبر دا مسئلہ دا توحید آخرنی آیتونو کے تذکرہ بداغی کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینہ تا ہجرت کو مدینہ تراغے نو دلتا کے مختلف خلقو دغا یہودیانو کافرو خواو شاکے د دے خلقو سرا نو یو پکی بنو نذیرو مو بنو قریظہ پکی مو نو داغی سره د یهودیانو سره معاهده وشوه. مدینه زمونږه مدینه ده
په دې کې ستاسو به هم خلاف څوک راځي، زمونږ خلاف به هم راځي، نو داسې نه چې موږ د هغې سره ملګرتیا کوو. ولې مدینه باندې که څوک راغی، که ما وهي که تا وهي، د مدینې بدنامي وي او نقصان به که ته سره ملګری کېږي نو هم مدینې ته به نقصان رسی، که زه سره ملګری کېږم نو هم به نقصان رسی. د دې سره معاهده وشوه چې د دې خلاف ورزي به څوک نه کوي، لیکن دې خلاف ورزي وکړه. کله چې احزاب والو هغې راغلي نو بنو قریظه د هغې سره ساز بازو کو. دارنګې دی هم بنو نذیر هم خلاف ورزي وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خواله تشریف یوړو چې لکه دا تاسو څه کوئ خبره تاسو ورانوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هلته کې لاړ نو د خلکو وی چې بس اوس خو زموږ په لاس کې راغلی، پنجه کې راغلی، اوس خو د قتلولو وخت دی، دلته کې به بس قتل کو او په نور چا باندې به راواړو، خبره به وران ختم شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده. د هغې نه وروستو په دې باندې د محاصره وکړی شوه او د دې بنو نذیرو کورونه یې وران کړه، ونې وې هغه بعضې کټ کړې، بعضې څیزونه لاړل. نو خیبر ته لاړل. خیبر کې هلته کې وو، دلته کې تذکره چې کوي لأول الحشر، په اولني ویستو سره یا په اولني لښکرو جمع کولو سره. نو دی چې کله دا کار وکړو، دا کار د دې سره وشو، نو بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دی بیا د هغه ځای نه هم وویستی شو، د هغه ځای نه جلا وطن کړی شو. د هغې تذکره دلته کې په دې ابتدایي آیاتونو کې کوي سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح بیان کړل د الله د پاره هغه چا چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکو کې دي، څوک چې په اسمانونو کې دي او څوک چې په ځمکو کې دي. تسبیح بیان کړیم دا سبح و یسبح وسیم بیانوي. تسبیح بیان کړل او تسبیح بیانوي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او چې په ځمکو کې دي. وهو العزیز الحکیم، الله دې غالب حکمت والا. هو الذي اخرج الذين كفروا، الله غزاد ته چې ویستل کسان لره چې کفر کړل، من اهل الكتاب، د اهل کتابونه، من دیارهم، د کورونو د هغې نه، لأول الحشر، په اولني لښکر جمع کولو سره. اول پیر چې مؤمنان را جمع شو د دې په خلاف کې، د دې یهودیانو په خلاف کې، نو دی ویستل د مدینې نه لاړل خیبر ته. ولې بعض سړی جوړ شي د لستوڼي مار، دا بیا وجل غواړي، لرې کول غواړي. نو دا اولنی وتلو لأول الحشر، یو مطلب دا وړمبي وتلو، دی د دې نه مخکې چېرته نه وتلي، وس وتل. لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وأنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ناولنی وتل د دې زینب یو مطلب بداو چې مخکې دی چې ته وتلی نو نو دی اول پیر ویستی شو. دویمه دا دی چې اول حملې د مؤمنانو سره، اول مؤمنانو په دې باندې چې حمله وکړه، دا اولنۍ حمله وا، دا اولنۍ وتلو د دي. دویم وتل بیا
نو یو خو دې ځای نه وویستی شو، نو دی بیا بعضې پکې لاړل شام ته، بیا د شام نه وویستی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی واخرجوا اليهود من جزیرة العرب، دا د عربو د جزیرې نه وباسئ. دا داسې نقصانی خلق دی. مخکې سورتونو کې ابتدا کې تیر شي. ان اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود، د مسلمانانو سره چې په دشمنۍ کې ډېر سخت دي نو دا یهودیان دي. دا ډېر نقصانی خلق دی، خپل پردی بیا نه پیژني، لوزونه موضوعونه نه پیژني. دویمه خبره دا وه لأول الحشر، اول وتل د دې د دې خپلو کورونو نه، دویم وتل به د دې د دنیا نه. بیا اول د دې ځای نه وتل نه لاړل بل ځای ته، او د هغه ځای نه بیا وتل به نور نه وي بلکې بیا به قبر ته ځي، مرګ به یې وله. بیا ما ظننتم یخرجو، ستاسو هم دا خیال نه و چې دی به وځي چرته، دی به دا مدینه خالی کی. ستاسو دا خیال کې نه راتلو. الله پیغمبر ته وایي، صحابو ته وایي وظنوا، د دې بچ بکی دی لرا قلاګانې د دې من الله، د الله نه، د الله نه به اخلاص کی. وایي الله د عذاب نه به اخلاص کی. او الله چې چا باندې عذابونه راوستلي بیا د هغه خلاصېدونکی څوک نشتی. چا باندې چې قسم قسم عذاب راغلی د هغې د بچاو دی به لګیایي، څوک به لګیایي موږ داسې کوو، څوک به داسې کوو. بعضې خلک برم پروب به یو شی جوړ کي، که هغه آبادي جوړوي، که هغه ګاډی جوړوي، که بل شی جوړوي، چې الله یې مقرر کړي که نه نو خلاص به نه شي. په هغې برمپوب ګاډي کې مړ کي. ولې بعضې شي نه دي سوا، ایله سر راچوت کېږي بس ویشتلی خلاص وي. نو کله داسې وشي برمپوب ګاډی به وي، برمپوب کور به وي، بنګله به وي، ځان له به ځای جوړ کړی، په هغې کې به دننه الله ذلیله کي، مړ به کي. د الله سره مقابله نه کېږي که دا ټول خلق یو شي الله ته. نا چا ویلی یک تنهایی وي، که الله در سره مل نه وي اے عبدالرحمنه، که لښکرې در سره یک تنهایی. وظنوا انه مانعتهم حصونهم، د دې دا خیال و چې یقینا بچ بکی دی لرا قلاګانې د دې د الله د عذاب نه. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبون، الله راوس په دې باندې عذاب د داسې ځای نه چې دی ګمان نه کوو، د دې په وهم او ګمان کې هم نه وه چې داسې چل به کېږي چېرته. وقذف في قلوبهم الرعب، او وایي چا د دې په زړونو کې رعب، یخربون بیوتهم، نورانول دی خپلو کورونو لره، بیا په خپل لاسونو باندې وایي د المؤمنین، د مؤمنانو په لاسونو. فاعتبروا یا اولي الابصار، نو اے عبرت واخلئ د عقل خاوندانو، اے د عقل خاوندان د دین عبرت واخلئ که نه. دغه خپل کورونو کې، خپلو قلاګانو کې، غټ غټ قلاګانې وي، په هغې کې دننه بند ناستي، ذلیله کوي. الله یو شړي د ملک نه، دقسې وشړل روان شو. خپل کورونه یې په خپله وران کړه، بعضې زیون ته یې په خپله باندې ورونه واچول. بعضې دا بعضې خلک یي داسې دلته کې، بعضې خلک په پردي کور کې اوسېږي، کنډر کې، دا کنډریان دي. نا کنډر کې چې اوسېږي نو کله چې د هغې د وتو راشي نو هر څه وران جاړ کي. ښه دیو نه بعضې خلک وایي هلکه چې مونږ دا کوو بلکل چې هر څه پکې پوری، موږ ته بیا دقسې کور حواله کوي، کور نه وځي موږ ته به دقسې پاک صاف کور حواله کوي. ښه ورانول جاړول پکې نه وي، بعضې پکې ولیدی شو په داسې ځای کې چې ځان سره اوس ټوبلیټ لګېدلی، نو ټوبلیټ چې ته خپل راغستی وی، نو چې کله د هغه ځای نه وته نو لوړی راواغست، ټوبلیټ یې مات کړ،
نه دا د بدل په کار راشي کنه ته ثواب به دي کی چرته دا یو بل په کې پات شنو چلو شو بل بل کیږي نه یا ټوبلیټ وډ کیږي نه لری سړی زی دا کوم دا ټوبلیټ وغیرہ راستي ټیوب به راغستي غټ نه پلاری ماتیږي دلته کې مات کی اګه چې دلته کې پات شي په دغه زبانه نو خو وای کنه دبه وړ کې تاق جوړ کړي تاق عمران جاړ کی مخې د کورونه د خاورو هغه به سړی به ته بیا د نتلې نه شو ها داسې به وران شو لکه ولې ورانه نه دی باز خلکو کار عادتي نو دیم هغه کورونه ټول وران جاړ کړه یخربون بیوتهم ورانه ولې خراب ولې خپل کورونه بیا دیم په خپل لاسونو وای دل مؤمنات مؤمنانو په لاسونو باندې خلکو ته به مؤمنات اے دا شوران کا دا مات کا دا کټ کا نالله فاعتبروا یا اولي الابصار اے د عقل خواندانو تاسو عبرت واخلې دې خبرې نه دا دنیا حال له نن د یو پلاس کې نو سبب یاد بل پلاس کې دګر ولولا ان كتب الله عليهم الجلال عذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار کچره نو ویل کړه الله په دی باندې جلاوطنی د ملک نه شړل د ملک نه وتل لعذبهم في الدنيا نو خام عذاب ورکړو دی په دنیا کې ولهم في الاخره عذاب النار او د دې لپاره په آخرت کې عذاب د اور دی که جلاوطنی نه وای دلته کې به یادي وجلیو اگر ټول دلته کې وغځوي ښا څو د نه لانړ شي دا دې سره خو کړو دا دې سره احسان شه ده چاله غزا سمره مال ځان سره وړي شي وېسي کم چې نشي وړي وا پاتې کیسه وکړي بازي نو دا خو د دنیا سزا وا او دا د دنیا سزا چې دا لګوا د احسان وسرو شو الله وایي کدا جلاوطنی نو نو لعذبهم فی دنیا الله دنیا کې په دې باندې الله عذاب را وستلو تبا کړی وو نو دی له وخت ورکو وخت ولور کاله کې ایمان راوړی توبه واسي ولې رست یو عذاب را روان دی چې هغه عذاب د آخرت ته عذاب د ور دی نو چا چې ایمان را نه ورنه دی په آخرت کې عذاب دی د ور ذالک بانهم شاق الله ورسوله دا دی وجنه چې دی مخالفت کړل دشمنی کړل د الله سره د الله د رسول سره ومن يشاقق الله ومن يشاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب اسو چې دشمنی کوي د الله سره نو یقینا الله د سخت عذاب ورکوونکې دې الله سره دشمنی کوي کنه دشمنی د الله سره صدا الله مخالفت کول توحید نه منل بلتا حاجت روا ویل بلتا پر یاد رس ویل دارنګه د الله بندگانو ته چاته وی دا د الله زوی دی وی دغه يهوديان وی کنه نصرانيان وی عيسى عليه السلام د الله زوی دی او يهوديان وی عزير ابن الله عزير عليه السلام د الله زوی دی وی نو دشمنی د الله کړه مخالفت کړه د الله او د الله د رسول الله چې کوم احکامات را لګل داغه خلاف یو توحید خلاف یو کو د رسول خلاف یو کو ومن يشاق الله سوچ دشمنی کوي د الله سره فإن الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکون کې ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها هغه چې کټکړی تاسو د خلکو اعتراضونه کول الکه داسې انصاف ته ونی کټکوا دا مسلمانانو د دې سره چی چلو کو چا ونی هم کټ کړي ونی وی د کجوري ونی وی هغه کټ کړي بازي پرې خو دی دا زیاته ونه کو کما مخ کې وي دغه خلک چې دا کسب کوي نو زیاته کوي نو دا اعتراض خو په بازي په مسلمانانو باندې راضي کنا ال دغه بیا د مؤمنانو په لاسونو باندې بازي کارونه وکړو نو دې بسوي الله وی قرآن کریم کې راوستو
اے مسلمانانو اے مومنانو تاسو چې څه کړلی نو دا تاسو د الله په حکم باندې کړلی. رستنو خلکو ته وایي او دا اعتراض چته ونه کوي ګورئ چې دا ګوره دا صحابه زیاته او کو پیغمبر زیاته کړل چې هغه ونی کټ کړلی. الله وایي دا ما ته حکم کړو چې دا څه وکړي زما په حکم یې کړل نو که ته اعتراض کړې نو په پیغمبر باندې په صحابه باندې اعتراض نه راځي دا په الله باندې اعتراض دی. دا آیت دلیل دی چې دا پیغمبر قول هغه دلیل دی کنه دا حکم صفا مخکې نه قرآن کریم کې نشتی چې لاړ شي دا ونی کټ کوي والا دا نشتی حکم دا په حدیث کې دی. حدیث کې دی صحابو ته به داسې وکړي نو حدیث دا ځان له مستقل یو دلیل دی یو دلیل قرآن دی نو یو حدیث دی. ما قطع هغه چې کم کټ کړي تاسو د کجرو د ونو نه او ترکتم یا پرې خو دي تاسو علی اصول قائمتن علی اصولها ولاړې په خپل زیلو باندې په خپل مونډونو باندې فباذن الله نو دا د الله په حکم باندې شوي دي وليخزي الفاسقين دا د لپاره چې الله ذلیل لګي فاسقان او هغه چې الله ورکړي مال غنیمت ته مال فیض یو مال غنیمت عام طور باندې دوار دیو بل معنا باندې راځي ایت مال غنیمت وای مال فیض تم مال غنیمت وای مال غنیمت تم مال فیض وای یو بل په ځای باندې راځي لیکن عام طور باندې مال فیض جدا جدا چین مال فیض هغه ته وای چې ورپسې وای تعریف کوي چې هغه باندې جنگ نه شوه جنگ نه شوه او مال پاتې شه د کافر نه هغه ته مال فیض وای او کم باندې چې جنگ شوه د هغه ته مال غنیمت وای. نو ما فعل الله چې الله ورکړل علی رسولی خپل رسول الله منهم د دینه د دې بنو نذیر د مالونو نه فما وجفتم علیه من خیر رزق ولي تاسو پاغي باندې خپل اسنا ولا رکاب نونا او خان تاسو پاغي باندې مطلب دا چې جنگ په نه دی کړای ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء لیکن الله مسلط کې خپل رسولان لره پچا باندې چوواړي والله والا کل شیء قدیر الله دې پارشي باندې قدرت لرونکې. مال غنیمت ته نو دا الله رب العزت ورکړي دا غي حکمونه بیا رستو راځي او بیا شي ان شاء الله. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح بیان کړل د الله د پاره هغه چا چې پاس مانو کی هغه سوچ بس پس مکو کی دي وهو العزيز الحكيم الله دې غالب حکمت والا هو الذي اخرج الذين كفروا الله غزاد چراوي استلا کسان له چې کفر کړه من اهل کتاب اهل کتابنا هو الذي اخرج الذين كفروا الله غزاد چراوي استلا کسان له چې کفر کړه اهل کتابنا من ديارهم نقرون داغين لياول حشر پاولني جمع کول سرا ما ظننتم يخرجوا ستاسو دا خیال نو چې دی به اوسې چرته وزنو د دې دا خیال وانه مانعتم حسونهم چې یقینا بچ کوونکي دی لرا قلاګانی د دې من الله د الله د عذاب نه فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا نالا راوست په دې باندې عذاب دا وزنه چې د دې په وهم ګمان کې نو وقذف في قلوبهم الرعب او وای چې په زړه د دې کې روب یخربون بيوتهم چې ورانه ولې کور نخپل بیا دې په خپل لاسونو باندې او ايد المؤمنين د مؤمنانو په لاسونو فاتبروا يا اولي الابصار نو عقل فاتبن عبرت واخل اے دا عقل خواندان ولولا ان كتب الله عليهم الجلا کچری نو لازم کړه الله په دې باندې چلا وطنی شړل د ملک نه لازم په دنیا نو خامخ عذاب ور کړو دی لر په دنیا کې ولهم فی الاخرت عذاب عظیم عذاب النار او دې لپاره په آخرت کې عذاب دور دی ذالک بیان مشاق الله ورسوله دا دی وجنه چې دی مخالفت کړي د الله او د الله د رسول دشمنی کړل د الله سره د الله د رسول سره مې یو شاق الله ورسول او سوچي دشمنیوں کی دا اللہ سره فإن الله شدید العقاب یقین اللہ دې سخت عذاب ورکوونکې ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله هغه چې کټکړې تاسو د کجورونه مختلف قسم کجورې با مدینه کې بعضی وي 15 قسمونه دي بیا 80 قسمونه دي ډېر شي قسمونه دي ناغه چې کټکړې تاسو د کجورو د ونونه او ترکتموها یا پرې خو دي تاسو قائمة على اصولها ولاړې په خپل مونډونو باندې
خپل زیل باندې فباذن الله د الله په حکم وليخزي الفاسقين دا پار دی چې الله شرمندگی فاسقانو لره او معاف عفا الله علی رسوله هغه چې الله ورکړلی خپل رسول له دینه ما فما وجفتم علی من خیر دا غدي چې نه رزق ولې تاسو پاغه باندې خپل اسناونه او خان ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء لیکن الله مسلط کې خپل رسولانو په چا باندې چې واړي والله والا کل شيء قدیر الله دې پارشي قدرت لرونکي الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق راکړي